أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. سورة البقرة آيات كريمة 26 أول پارا. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا یوی شبهی جواب دی. یو اعتراض چا کړو الله تعالی داغي جواب فرمای. اعتراض یا منافقین کړو او یا کافرانو کړو. اعتراض داو چې تاسو وایي دا قرآن د الله کلام دی، نو دا څنګه کلام د الله تعالی دی؟ پدې کې خو حقیر سیزونه ذکر کیږي. پدې کې خو ذکر د عنکبوت راغلی. عنکبوت جولاګي شلم سپاره کې ورازي كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. او پدې کې خو ذکر د ذباب راځي او پدې کې خو ذکر د ماشی راځي. والو مثالونه پکې والو سيزونو ذکر پکې راځي. دا حقیر دي. نو جواب د هغینا الله تعالی دا فرمایي چې د مثال د ممثل لپاره ضرورت وي. مثال چې خلک بیانې دا چا لپاره چې چاته خطاب کوي کنه هغه په پوي په مثال باندې بیانون کې سره خود د مناسبت نه وي. د مثال څوک چې مثال بیانې هغه ته ممثل وي. نو ممثل بیانون کې د مثال د مثال ته اس حاجت او ضرورت نشته او سم مناسبت او سره نشته. مثال بیانې خپل مخاطب ته څوک چې ورته مخاطب وي چې هغه پوه شي، نو د وضاحت لپاره مثال ذکر کیږي. نو دا خبره د دوی صحیح نه ده چې دوی وایي چې د الله لوی کلام دی او پاغي کې دی واړه مثالونه او حقیر سيزونه دی پکې ماشي او مچ او جولا وغيرها. نو الله داغه نه جواب فرمای چې دا خو د شرم خبره نه ده چې ګنې یو مثال د وضاحت لپاره څوک بیان کی چې بل خپل مخاطب په پوهه کې انسانان په پوهه کې مخاطبین انسانان دي او مثال سره خبره واضح شي، ذهن ته خبره کوزه شي. مخکې دوه مثالونه ذکر شو، یو د اور او یو د باران. نو دغه سي رسو بنورم ډیر مثالونه راشي. ان الله بشک الله تعالی لا يستحيي لازمی معنی د حیا سره پر خودل دي. انسان یو کار پرېږدي د سوال د حیا د وجه نو یره ز شرمېږم نو دا زنه کومه نو نه کوي نو پرېږي دي کنه
نو لا یترکو په معنا باندې لا یستحیی په معنا دا لا یترکو الله نه پرېږدي د چا د وجه نه چې ګنې خلک وایي چې یاره دا مثال به نه ذکر کو دا مثال به نه ذکر کو د دې خلکو په وینا باندې الله تعالی په خپل کلام کې تبدیلی نه راولي نو لا یترکو نو پرېږدي ان یضربا چې بیان کی ان یضربا ان یبینا چې بیان کی مثلا ما مثال د مثالونو نه مثلا موصوف او ما ولا صفت نو مثال د مثالونو نه بعوضتن چې ماشي دی بعوضتن دا بدل دی د مثلا ما نه بعوضتن چې یو ماشي دی ماشي په مثال کې ذکر کی ابن جریر رحمه الله او بعض نور علما فرمایلی دي دا ماشي نه دی دا چې کله اوږي وي نو دا یخ ګرځي ښه ژوندی وي تیز تیز ګرځي او کله چې دی موړ شي وینه ډېره اوسکي د انسان نه ځان موړ کړي نو چې ځان موړ کړي نو دی مړ شي بیا چې موړ شي نو مړ شي داسې د انسان هم چې کله دی غریب وي مال دولت ورسره نه وي نو دی ډېر په شوق باندې عبادتونه کوي ډېر شوق باندې الله سره تعلق ساتي الله ته توجه وي دعاګانې او سوالونه او الله ته سجدې کوي د شپې راپاسي جړام کوي الله ته او تلاوتونه او ذکرونه او هر قسمه وظیفه چې ورته وي هغه وایي وظیفې هم کوي او چې کله مال دولت ورسره ډېر راشي نو بیا دا هر څه پرېږدي بیا د روح د ده په روح باندې مرګ راشي روحاني طریقې سره په ده مرګ راشي وجود یې خو ژوندی وي لیکن هغه روح یې مړ شي بیا رو فرض عبادات هم پرېږدي نفلونه خو لا پرېږده نه کله ناکله ډېر مال د انسان دپاره وبال وګرځېږي نو مثال کې ماشه ذکر شو او یا دغسې د الله تعالی په پکړ کې راشي لکه رسو به راشي سورة الانعام کې فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیهم ابواب کل شی هر کله چې د خلکو هیر که هغه څه چې دته په نصیحت کېدل الله فرمایي مونږ راکولو کړې په دوی باندې دروازې د هر یو څیز نعمتونه مله زیات ورکړه حد دا چې دوی مرو نیول نو الله تعالی مثال ذکر کوي په مثال کې کماش ذکر کوي فما فوقها یا زیاد د ماشینه زیاد په حقارت کې یا د ماشینه زیاد په وجود کې د ماشینه لوی یا وړو کې نو په دې باندې الله تعالی خپل کلام کې تبدل نه راولي پرېږدي نه بیانوي فاما الذين آمنوا هر هغه کسان چې هغوی ایمان راوړي دي فیعلمون پس هغوی پوهیږي انه الحق چې دا مثالو دا حق دی من ربهم د طرف د رب د دوی نه واما الذين كفروا او هر هغه کسان چې کافران دي فیقولون پس وایي دوی ماذا اراد الله س اراده لرله الله تعالی بهذا مثلا بهذا پدې باندې مثلا پس باندې پدې ماشي باندې بهذا پدې ماشي باندې مثلا چې دا مثال دی په مثال کې دا ماشي ذکر کوي روسي ورکوډ شان میم لیکل دي ته وقف لازم دي کې وقف لازمی وکا ځکه خبره بدل شو دي پورې دا خبره پوره شو مثلا نو مثلا وایا وقف وکا صاحب کې واخله يضل به كثيرا
یضل به کثیرا دې ته خیال کړئ بعض خلک د دې معنی کوي گمراه کیږي په دې باندې ډېر دا معنی صحیح نه ده دا معنی صحیح نه ده یضل به کثیرا گمراه کوي په دې مثال باندې الله تعالی د یضل فاعل الله دی دا گمراهی او دا هدایت دا الله پیدا کړی دی خالق د دې الله دی دا الله پیدا کړی دی او د دې کاسب بیا انسان وګرځي انسان یې کسب کوي د گمراهی کارونه کوي او یضل دا د مجرد نه ده یاسر مولوی سے دا د مجرد نه ده دا د مزید نه ده انو دی یا باندې چې دا پیش راغلی دی نو دا د مجهول صيغه نه ده بلکې دا د معروف صيغه ده او د مضارع صيغه ده اضل يضل باب افعال نه ده اصل کېو یضللو بیا پکې حلال شوی او یضللو ته نه جوړ شوی انو دا د معروف صيغه ده فاعل ده الله دې یضل او چې وی گمراه کیږي په دې باندې نو بیا خود مجهول صيغه راځي نو خطا شوی خلق دي چې بعض خلک خیال دې جوړه ده د مجهول صيغه دا د مجهول نه دا د معروف ته یضل به کثیرا گمراه کوي په دې مثال باندې الله تعالی ډیر لره ويهدي به کثیرا ويهدي او هدایت نصیب کوي په دې باندې الله تعالی کثیرن ډیر وتا نو ويهدي د دې فاعلم الله دی دا سمانه باندې کې چې هدایت نصیب کیږي په دې باندې هغه بیا د يهتدي معنی يهتدي او دا يهدي دی نو هدایت نصیب کوي الله تعالی به په دې مثال سره کثیرن ډیر وتا ډیر خلک اغوی په سملا روان شي اغوی کې انابت وي چې انابت پکې وي نو الله ول هدایت نصیب کی او ډیر خلک داسې مشته چې باغوی کې انابت نشته دي الله ول هدایت نصیب کی وما يضل به او نو گمراه کوي به په دې مثال باندې الا الفاسقين مگر فاسقان خلق فاسقان چې د الله نافرمان وي د الله حکم نه مني منافقانم دي کافرانم دي مشرکانم دي الذين دا سوق دي دا فاسقان خلق سوق دي الذين دا هغه خلق دي ينقضون عهد الله چې ماتوي وعده د الله تعالی الله تعالی سره د خلق وعده کړی ده کنه موږ چې دا کلمه وویله مونږ الله سره وعده وکړه چې مونږ بستا ټول حکمونه منو وعده الله سره وکړه کنه چې ستا ټول حکمونه به منو اوس ډیر خلک دا سشته چې هغه الله تعالی ټول حکمونه نه مني نو وعده کړی دا خپل وعده محکم او مضبوطه کړی دا هغه ماتي او دا وعده کله کړی و دا وعده په ازل کې کړی دا نه هم سپاره کې براشي وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ مِنْ ذُرِّيَّتِهِمْ الله تعالی وعده غسی ود بنی آدمانو نه په عالم ارواح کې او دې ټول ته ویلو الست بربکم ایزستا رب نیما نو دې ټول انسانانو ویلو بلا ولنه ته زمونږ ربي وعده ال تکړو اوس په دنیا کې غواده خلق تازه کی فلا اله الا الله سره نو هغه وعده دوی ماتوي الذين دا خلق دي ينقضون چې ماتوي عهد الله وعده الله تعالی من بعد ميثاقه رسو د مضبوطوالي د وعده خپلنا میثاق پخې وعده ته وي چې بالکل په قسم سره پخش او په تاکید سره پخش ويقطعون یو پخ وعده وي یو کچا وعده وي کچا وعده غي ته اراده وي
ویرا زبر درځم ان شاء الله او زبر دا کار کوم ان شاء الله چې سره په یو سا باندې وای نو دا وعده نشوه او چې په یو سا سره ان شاء الله او نو وای نه وعده شوه ویرا زبر پلانې کار ستاره پلانې کار هغه کې به تاسو سره مدد کومه خامخا به کې مدد کومه او بیا په بل ساوي ان شاء الله د اوس هغه سره وعده وکړه او کو دې ویزه زبم د سر په کې امداد وکم ان شاء الله نو دا وعده نشو دا اراده شو نو په دې یو باندې پکړ شو د دې بلې په ماتوالي باندې پکړ نشته چې ان شاء الله وسره په یو سا باندې وی کنه نو په دې په ماتوالي باندې نیول نشته دی پکړ په نشته دی دا وعده نه و دا اراده و او دا کوم چې ان شاء الله ورسره ونوي په یو سا نو دا وعده ده کدا دې نه پوره کوي قصدن آمدن دی به پنیول کیږي ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويقطعون کټ کوي دوی پرې کوي دوی ما حغس امر الله چې امر او حکم کړی دی الله تعالی به په هغه باندې ان يوصل دا چې هغه یوځای کړي الله تعالی دا غي د جوړوالي د یوځایوالي حکم کړی دی او دوی کټ کوي لکه رشتې شوي الله وی اسبه سره رشتې ما ماتوي بلوانو سره چې ترسو پورې سو عذر نی راغلی شرعي عذر ښه دنیوي عذرونه نه چې شرعي عذر نوی راغلی نو هغه پورې چا سره خپل رشتہ دارانو سره رشتې مختمه وي ايو سلام دا چا یوځای کړی شي ويفسدون او دا سي نور حکمونه په دې کې راغلي ما امر الله عام دي الله تعالی چې څومره احکام را لګلي دي نو چې هغه نه کټ کوي هغه پوره کوي یوځای کوي هغه حکم د مانځ دي هغه حکم د زکات دي هغه حکم د حج دی د قربانی دی نور څومره احکام د الله تعالی چې دا به نه کټ کوي نو د الله تعالی حدود به نه ماتوي ويفسدون في الارض بل فاسقان سوق دي دا د فاسقانو خصلتونه ذکر کوي ها یو وعده ماتي بل رشتہ داران سره رشتي ختمه یې سبيسا او بل دی فساد کی پزما کبان ويفسدون في الارض نو فساد پس باندې کوي په معصیت د الله تعالی د الله په نافرمانو کې کفرم د الله نافرمانی ده شرکم د الله نافرمانی ده او دغه سي فرضي عبادت پر خودل دام نافرمانی دي الله چې د سن منع کړی وي نو هغه دې هغه نه منع کیږي دا د الله نافرمانی کوي دا فساد ده ويفسدون في الارض بمعصيه الله فساد کی رواني کی پزماکا فمعصیت د الله تعالی فنافرمانو د الله تعالی اولئک هم الخاسرون دا خلق دوی تاوانیان دي کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا تاسو څنګه کفر کوي په الله باندې حال دا چې تاسو مړوي انسان مخکې موجود نو کنه مخکې دې مړو یعنی عدمو لکه رسو براشی سورة الدهر یو کم درسم سپارک هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا یقینا راغلیو په انسان باندې یو وقت د اوقاتنا د زمانینا لم یکن شیئا مذکورا چې د دو اسم اس ذکر نو اس نوم نشان د چانو ذکر موت چې پیدا نو زمونږ خو چا ذکر نه کو کنه چې دا سه پلانې و پیدا کیږي او دا سه وجود به وي دلته بوسیږي نه نو انسان د عدم نه الله تعالی وجود تراوسره نو گویا چې مخکې دې مړو کنه امواتن مړو تاسو یا انسان مخکې په دې ځمکه باندې د میوه غلې په شکل کې هغه میوه غله چا او خللا دا غینا وینه جوړه شو نو دا هغه وینې نه بیا منی جوړه شو
دا غي بیا علقه جوړ شو، دا غي بیا مضغه جوړ شو، د غوخي بوټه. نو دغه ادوار چې په د تیرېدل نو صاحب کې نه وکنه چې کله هغه نطفه وا وبوي هغه نمخ کې وینه وا بیا نطفه شو بیا چک وینه شو او بیا غوخه شو. دا سلور ادوار داسې دي چې انسان کې دی وخت کې لا ثانوي راغلی روح پکې نه وی اچولې شوی او دې د مور په ګیړه کې وجود جوړ شي. فی بطون امهاتکم اجنه فی بطون امهاتکم رسو وراش. تاسو ماشومان وي د خپل میانو په ګیړو دغه وخت کې د ډانچا د وجود جسم موجودو روح پکې لانو بیا پکې الله تعالی روح ورواچو. نو دی وخت کې دی مړو ک نو مخ کې انسان مړوي فاحیاکم بس الله تعالی تاسو ژوند کړه د مور په ګیړه کې تاسو له ژوندۍ درکړه وې دنیا دراوسته. نو په دنیا کې هم ژوندۍ تیرېدله ثم یمیتکم بیا وفات کوي تاسو لره ثم یحییکم نو بیا به تاسو ژوند کوي د قیامت پر ورځ باندې. د دنیا او د قیامت د ژوندۍ په منځ کې یو بل ژوندۍ مشته دي چې هغه ته عالم برزخ وایي. برزخی ژوندۍ مشته دي خو دومره ده چې په دنیا کې د دې روح د دې وجود سره کوم تعلق دی دا په برزخ کې نه وي بلکې یو بل خاص تعلق ور سره دی. په دنیا کې دا روح په دې وجود کې ورننه ہوتے دي دنه پکې دي نو دا وجود ګرځي. دغه څه به د قیامت پر ورځ بیا دا روح په دې وجود کې ورننه وځي. او په قبر کې د انسان په دې وجود کې روح حلول نه دی کړی ورننه ہوتے پکې نه دی خو یو نسبت ور سره شته دی چې دا انسان ژوند دی. زمونږ ایمان دی چې انسان ژوند دی. معتزله وی انسان په قبر کې ژوند نه دی. ناغي وی ځکه چې دې آیات کې الله وی نه دی ذکر کړي د برزخ زندگی. نو نه ذکر کول خدا معنی نه چې ګنې دی په قبر کې نه جمع دی کیږي بلکې پاغي باندې بشمیر دلایل موجود دي احادیث مبارکه موجود دي چې انسان قبر کې خو دی شي نو اعاده د روح کېږي دته اگر روح واپس راوستي شي دی ژوندیش څنګه ژوندیش مونږ په نه پويګو. که انسان وی چورګه زه ورځم چې دا قبر روز پړم هغه انسان به کینول شي وي او ناس په ویو ځکه فیوق عیدان حدیث مبارک کې راغلی فیوق عیدانه فرشتي راشي دا کس را پاسي کیه نه دا مړی را پاسي کیه نه څنګه کیه نه د کی څنګه سارا شي بس پاغي باندې زمونږه فهم کار نه کی الله وی ولکن لا تشعرون تاسو په نه پويږئ. خو زندگی شته ده د قبر زندگی شته ده د برزخ زندگی شته ده زمونږ دغه ایمان ده. ثم یحییکم بیا الله تعالی تاسو ژوند کوي پر ورځ د قیامت. ثم الیه ترجعون بیا دی الله طرف ته ستاسو واپسی دا ورتل دی الله مخه ته ودریدل دی. دا ټول انسانان به د الله مخه ته راجمع کی. قبل آیات کې براشي قل الله یحییکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم یجمعکم التک یجمعکم راغلی ثم یمیتکم پس ثم یجمعکم الى یوم القیامه سورۃ الجاثیہ 15 سپارہ کې قل الله قل فرمایا دی خلق ته چې الله تعالی یحییکم تاسو به ژوند کی دنیا کې تاسو ژوند کوي ثم یمیتکم بیا به وفات کوي تاسو لره ثم یجمعکم الى یوم القیامه بیا به جمع کوي تاسو ټول لره ورځ د قیامت ته نه پر ورځ د قیامت. نو دا ټول انسانان به د الله مخې ته راجمع کیږي الله مخې ته به ودرېږي. ثم الیه ترجعون دغه معنا چې بیا بستاسو الله طرف ته ورتلل وي دا الله مخې ته به ودرېدل وي. هو الذي الله غذات دې خلق لكم چې پیدا کړی دي ستاسو د پیدې د پاره دی لکم کې چې کوم لام دی کنه
دې ته وی لام د نفع یا د انتفاع د فائدې لپاره ذکر شوی دا څومره مخلوقات چې الله پیدا کړی په ټول کې فائدې شته د انسان لپاره خو موږ ته د بعضو فائدې معلومي او د بعضو راته معلومي نه وي په دې هوا کې قسم قسم جراثیم وي نو دا ماشي مچان هغه جراثیم ځان ته راکاږي او په دې هوا کې زهريله سيزونه دي ماده دي پکې نو دا ماران لړمانان هغه نه دغه زهريله هوا راکاږي انسان ته پاک هوا ملاويږي اکسیجن وته پاک ملاويږي نو هر یو شیز کې پیدا پرته ده موجوده ده الله ستاسو د پیدا لپاره پیدا کړی ما فی الارض چې په دې ځمکه د جميعا ټول ثم استوى الى السماء بیا استوا او قصد کو الى الله تعالی الى السماء اسمان ته قانون دا چې کله د استوا نرسو دا اله راشي استوا پس دا اله راشي کنه انو د استوا پس لکه چې کله اله راشي نو دا په معنی د قصد او ارادي سره وي قرآن شریف کې به استوا نور امراضي خالته کې به بیا نور معنی وي دلته کې معنی د ارادي او د قصد دا ثم استوا بیا الله اراده فرمایله الى السماء اسمان ته فسواهن نو برابر کړل او اسمانون سبع سماوات او اسمانون اول الله تعالی زمکه پیدا کړو اول زمکه پیدا کړ اشرف علی تنویر رحمه الله هغه دا څه تفسیر کړ چې الله تعالی اول زمکه پیدا کړ په دوه ورځو کې نو دا زمکه چې پیدا کړه په دې غرونه سندونه دا شینه نو پیدا کړي دغه ځنګلونه په نو پیدا کړي به اسمان پیدا کړ نو دا اسمان د مخ کې د لوګي په شکل کې تور لوګي غونته کېو نو الله تعالی بیا دغه او اسمانونه مضبوطه برابر پیدا کړل او اسمانونه دا غي نرست بیا الله تعالی په دې ځمکه باندې سیندونه او دریابونه ځنګلونه غرونه دې په پیدا کړل اول ځمکه پیدا کړه بیا اسمانونه بیا د ځمکه خورا کړه خورا دا مان چې په دې ځمکه باندې نور مخلوقات را پیدا کړل وهو بكل شيء عليم الله تعالی په هر یو چیز باندې عالم دی په دی ان الله بشک الله تعالی لا یستحیی نپریک دی ان یضرب دا چې بیان کی مثلا ما یو مثال د مثالونو نام بعود وطن چې ماشي وي مثلا ما یو مثال د مثالونو نام بعود وطن چې ماشي دی فما فوقها یا زیاد د ماشینا فاما الذين امنوا فسهر هغه کسان چې ایمان راوړل دي فيعلمون فيعتقدون عقیده لري دوی فيعلمون غي بوهيږي یعنی دوی عقیده او ایمان لري انه الحق چې بشک دا مثال حق دی من ربهم د طرفه د رب د دوینا واما الذين كفروا او هر هغه کسان کفرو چې کفر کړي دي فيقولون فسوای دوی ماذا اراد الله سئراد الله تعالی بهذا مثلا بهذا پدې ماشي سرا مثلا په مثال کې يضل به كثيرا گمراه کوي الله تعالی پدې باندې ډیرو لرا پدې مثال باندې ډیرو لرا ويهدي به كثيرا او هدایت نصیب کوي الله تعالی په دې مثال باندې ډیر وتا وما يضل به الا الفاسقين ان گمراه کوي الله تعالی په دې باندې مگر فاسقان الذين دها کسان دي الله ول گمراه کوي ځکه دوی کې دا مرزونه دي نافرمانه دي الذين دها کسان دي ينقضون چې ماتوي عهد الله وعده الله تعالی من بعد ميثاقه رسد مضبوط والنا ويقطعون پرکوي کټ کوي ما امر الله هغه حکمونه چې الله تعالی حکم کړی دی به باغی باندې ايو صلاه چې او ذکر شي ويفسدون دوی فساد کوي په الارض پزمکا اولئک هم الخاسرون
دا کسان هم دوی تاوانیان دي کیف تکفرون څنګه تاسو کفر کوئ بالله په الله باندې وکنتم امواتا او حال دا چې وې تاسو مړو فاحیاکم پس الله تعالی ژوند کړی تاسو ثم یمیتکم بیا به وفات کوي تاسو لرا ثم یحییکم بیا به ژوند کوي تاسو لرا ثم الیه ترجعون بیا دې الله تعالی طرف تاسو ورتلل دي هو الذی الله غزاد دې خلق لكم چې پیدا کړی دي تاسو د پیدې لپاره ما فی الارض هغه څه چې په دې ځمکه دي جميعا ټول ثم استوى بیا قصد او اراده وکړه الله تعالی الى السماء اسمان طرف ته فسواهن پس برابر کړل 7 سماوات هو اسماننا وهو بكل شيء عليم او دغه الله تعالی په هر یو څه باندې عالم دی. صدق الله العظیم.